نو سباني کانفرنس ته خو د امریکې وفد هم نن را رسېدلی دی، سبا به د امریکې صدر هم راورسیږي او لکه دا د پاکستان دپاره ډېر د خوشحالۍ او ډېر د عزت مقام دی، ځکه چې د ډېرو ملکونو د ترکي وفد هم راځي، دې کې به د ایران وفد هم راورسي نن او د ډېرو ملکونو دغه سترګې پاکستان ته دي. بله خبره ده چې پاکستان یو اټمي جنګ رکاو که یو ډېر لوی تبدیلي راوسته، نو دې سره لکه مزید دغه دا دی چې ډېر خلک داسې دي. اوس ما په وختي د انډیا یو چینل کته، نو انډیا والا په دې باندې ډېر سخت خفه دي، ځکه په هغه یو خو هغه راپاڅېد او هغه مایکونه او هر څه مات کړل، وایي مودي پسې خلک انخطې دي چې هغه په یو سایډ انډیا په یو سایډ ده او پاکستان نن سبا فرنټ باندې دی. او ډېر زموږ په ملک کې داسې ډېر خلک دي چې په دې باندې خفه دي، خو لکه دا د خفګان او دغه خبره نه ده، خو د پاکستان د یووالي او د دغه ټیم دی او د پاکستان د بقا خبره ده. زموږ سفارتي نظام ته څنګه ګورئ؟ دې سره څونه خوښ او څنګه؟ نو سفارتي نظام خو دا بظاهره ده، مخکې خو پاکستان په یو طرف په کویني کې او دغه په موږ که تاسو خیال کړو نو موږ باندې اقتصادي پابندۍ موږ په ګری لیسټ کې وو، موږ هغه ګری لیسټ نه هم راووتو، موږ هغې څیزونو نه هم راووتو او نن سبا خو په دنیا کې هر ځای کې د پاکستان نوم اخیستی شي، ځکه چې نن ما یو خبر بل به یو بیان کته د ایټلي سابقه وزیر اعظم دی، نو هغه زموږ وزیر اعظم دپاره دغه دپاره نامینیشن دپاره وموي چې دته نوبل پرایز دی ورکړی شي. بل فیلډ مارشل کردار ته څنګه ګورئ؟ نو د دې هر څه شاته خو به دغه یو کس دی فیلډ مارشل، نور خو لکه عام دغه دي کار خو ټول هغه کوي، په بیک باندې خو ټول کار فیلډ مارشل کوي، خبرې په هغه کوي، هر څه هغه کوي، فیصلې هغه کوي، لکه نن سبا خو هر څه فیلډ مارشل کوي.